الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د مسلمانانو ته الله تعالی په قرآن کریم کې چې کم احکامات او د انسانانو د هدایت لپاره او خاص کر د متقین او مسلمانانو د هدایت لپاره قرآن کریم چې دی هغه د هدایت نمونه راستولی په دې قرآن کریم کې دا یو سورت العصر د دې مضمون او خلاصه دا ده چې الله تعالی وایي تمام انسانان چې هر فرد افرادو د انسان چې دی دا په خساره او تاوان کې دی لیکن د خسارې او تاوان څخه چې خلاص دي هغه خلک دي چې دی څلور کارونه چې هغه وکړي یو ایمان پر الله تعالی باندې او د ایمان سره سره نیک اعمال او بل د حق وصیت کول د حق خبره کول او بل د صبر وصیت یو د بل دوی سره کوي نو زموږ د شریعت تمام اجزا چې دي هغه محدثینو او فقهای کرامو اصولینو تقسیم کړي دي شریعت چې دی هغه تفصیلي طور د شریعت 15 اجزا دي اول اعتقادات دي او دویم عبادات دي او دریم اخلاقیات دي او څلورم معاشرات دي پنځم چې دي دا معاملات دي دا د شریعت 15 هغه تفصیلي اجزا دي ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پوره داخلېدلو مطلب دا دی چې د شریعت په دا 15 سره اجزاو چې څوک عمل وکړي نو دا چې دی بیا د خسارې څخه وتلی دی او دا محدثینو اول تقسیم دا رقم کړی دی فقها او مفسرین او دویم تقسیم بیا علماء کرامو دا تفصیلي تقسیم دی درمیانه تقسیم بیا بعضو علماو داسې کړی دی چې د شریعت اجزا ټول اجمالي طور درې دي اعتقادات عقاید سره تعلق لري د الله تعالی د ذات د صفاتو د قیامت د آخرت د فرشتو د رسولانو د دې په باره کې عقاید او دویم نمبر عبادات او دریم چې دي اخلاقیات او اخیری په نهایت اختصار سره بیا بعضو داسې تقسیم کړی دی چې د شریعت دوه اجزا دي یو دي عقاید یو دي اعمال عقیده اصل ده او عمل چې دی دا فرع دی عمل بغیر د عقیده نه صحیح کیږي پوهېږې که او اعمال چې دي او عقیده چې دا د تمام دین دپاره بنیاد ده زموږ د دغه سلسله چې دا به انشاءالله د مختصر د دروس العقاید په سلسله کې به انشاءالله چې د عقاید مختصر درسونه یوه دویمه سلسله به بیا د هغه عقاید وي هغه به په تفصیل سره وي انشاءالله العزیز په دې اوله سلسله کې به موږ د عقایدو دروس په درمیانه او د اختصار په درجه کې او په دویمه سلسله کې به بیا انشاءالله د علم العقاید د علم الکلام چې کوم تفاصیل دي د هغه په باره کې د ذات بارې تعالی صفات بارې تعالی استوا علی العرش معیت وغیره چې کوم مسائل او عقاید دي زموږ د اهل سنت والجماعت د دې مکمل تعارف وي مکمل د علم الکلام چې کوم علما کرام تیر سوي دي د هغو تعارف وي او د علم الکلام په باره کې چې کوم دلایل راغلي د ذم او کوم بعضې دلایل د اثبات راغلي د دې تطبیق به انشاءالله هغه په دویمه سلسله کې دا اوله سلسله ده دا مختصر سلسله نو په دې سلسله کې زموږ د دین تمام عقاید چې دي دا دین تمام اختصارا د دین تمام اجزا څو دي دا دوه دي یو عقاید دي یو اعمال دي په عقایدو کې بنیادي عقیده د توحید ده او په اعمالو کې بیا په احکامو کې بیا بنیادي مسله چې ده هغه د تقلید ده نو د تقلید مسله به هم انشاءالله وروسته موږ په تفصیل سره چې دی هغه بیان کړو او په توحید بارې تعالی کې چې دی چې د الله تعالی توحید چې موږ بیانوو په توحید بارې تعالی چې کې درې خبرې موږ کوو ذات بارې تعالی صفات بارې تعالی اسماء بارې تعالی څو خبرې په توحید کې موږ درې ذات بارې تعالی صفات بارې تعالی اسماء بارې تعالی دا د توحید په باره کې د ذات بارې تعالی په باره کې زموږ عقیده چې د هغه دا ده د الله جل جلاله په باره کې چې اول عقیده د الله تعالی په باره کې زموږ دا ده چې الله تعالی واحد یو ذات دی په ذات او صفاتو دواړو کې د توحید تفصیل به انشاءالله موږ په بل درس کې بیا په تفصیل سره ذکر وکړو د توحید اقسام تفصیلات د ذات بارې تعالی په باره کې به موږ عقاید څو لرو اول د توحید عقیده به وي چې الله تعالی په ذات او صفاتو افعالو کې هغه یو دی او دویمه عقیده به زموږ دا دی چې الله تعالی اول او آخر دواړه دی د الله تعالی د ذات چې دی هغه ابتدا او انتها چې ده هغه نه لري
او دریمه عقیده به موږ دا لرو چې د الله تعالی ذات چې دی دا قدیم دی. قدیم معنا چې نه ابتدا لري او نه چې دی هغه دا انتها لري او ذات باری تعالی په خپل وجود کې الله تعالی و هیڅ چاته نه دی محتاج بلکې تمام عالم چې دی هغه الله تعالی ته په خپل وجود کې هغه محتاج دی. الله تعالی و هیڅ چاته نه دی محتاج. او څلورم به د الله تعالی په باره کې زموږ دا عقیده وي چې الله تعالی لیس بجسم، الله تعالی جسم نه دی. د جسم او جسماني ټولو صفاتو څخه د جسم او د لوازمو تجسیم، د جلوس، د ناستې، د استقرار وغیره د دې ټولو څخه الله تعالی پاک. ولا بجوهر، الله تعالی جوهر نه دی او نه عرض دی، ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنة ولا یهوی مکان ولا جهة من الجهات السته. پر الله تعالی باندې نه یو جهت د جهات سته یاته کړې ده بلکې الله تعالی منزه دی د ټولو جهات سته څخه. شپږ جهات دي، شپږ طرفه دي، د دې څخه الله تعالی پاک دی او یو جهت هم د الله تعالی د علم او د قدرت څخه وتلی هغه نه دی. او الله تعالی چې دی دا د جسم د جسمانی صفاتو د مخلوق د صفاتو د دې ټولو سره الله تعالی چې هغه منزه او پاک. نو څلورم نمبر به د الله تعالی په باره کې زموږ دغه عقیده وي. او پنځم نمبر د الله تعالی په باره کې د ذات باری تعالی په باره کې زموږ عقیده دا ده چې الله موجود بلا مکان. که چیرې یو څوک زموږ سره دا پوښتنه وکړي چې الله تعالی چیرې دی بالفرض دا پوښتنه وکړي، د دې به وروسته انشاءالله موږ تحقیق وکړو چې په عین باندې د باری تعالی په باره کې سوال کول جایز دي که نه. او بالفرض که چیرې څوک زموږ سره دا پوښتنه وکړي چې باری تعالی الله تعالی چیرې دی، نو موږ به دا وایو چې الله موجود بلا مکان. الله تعالی موجود بلا مکان دی په اعتبار ذات، او الله تعالی په اعتبار د علم، د قدرت، د حفاظت سره هر ځای دی. دا به د انشاءالله د معیت علمي او ذاتي په مسله کې موږ د دې تفصیل چې دی هغه بیان کړو. نو دا پنځه خبرې د ذات باری تعالی په باره کې سوې. نو د نن زموږ د درس خبره دا سوه چې توحید، اول نمبر عقیده د توحید ده. په توحید کې څو خبرې سوې؟ درې: ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، اسماء باری. ذات باری تعالی په باره کې دا پنځه خبرې تاسو در سره نوټ. سبا به انشاءالله موږ د صفاتو تقسیم وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.